يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله رب العالمين د ژوند نهایه ختمېدل او مرګ په هر انسان باندې لیکلی دی، لیکن زما او ستا آخري نقطه د ختمېدو نقطه دا هېڅ چاته معلومه نه ده چې کله موږ مړه کېږو او د دنیا کې زموږ آخري وخت کله دی. کیدای شي 1 غنټه بعد، کیدای شي نن شپه، کیدای شي سبا ورځ، کیدای شي میاشت بعد، کیدای شي کال بعد. ځوان د هېڅ کله دا سوچ نه کوي چې زه ځوان یم. اکثره وخت کې انسان په دې خوشحالۍ او غلط فهمۍ کې پروت چې زه ځوان یم، لیکن هغه د زرو بوډاګانو نه هم مرګ ته ډېر زیات نږدې. ډېر داسې ځوانان شته چې خپل کور نه وتي دي، واپس کور ته راغلي نه دي. ډېر داسې خلک شته چې هغه په خپل ګاډي کې ناست دي خو خپله ترې کوز شوي نه دي. ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی کپړې اچولي دي لیکن بیا یې ایستلي نه دي، هغه ته ایستل شوي دي. او ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی د خپل کورونو نه وتي او یا خپل بستره کې وده شوي لیکن بیا د زندګۍ دپاره هغوی راپاڅېدلی دی. دا سوچ یې څوک نه کوي چې زه ځوان یم نو زما مرګ به هم وروسته راځي. په دې هدیرو کې او په دې مقبرو کې په دې کې ماشومان هم شته دی، په دې کې ځوانان هم شته دی، په دې کې بوډېګان هم شته دی او په دې کې بوډاګان هم شته دی، په دې کې نر او ښځې او هر قسمه مخلوق په دې کې پروت دی چې ځمکې لاندې دی. لهذا دا سوچ کول چې زه مشر یا ځوان او یا وړوکی ما له مرګ نه راځي دا غلطه خبره ده. نو هر کله چې موږ او تاسو دا حقیقت منو نو باید موږ او تاسو دې ته تیاری وکړو او ځان سره دا سوچ وکړو چې آیا موږ د مرګ ته تیار یو او که نه یو، او د ځان سره دا سوچ هم وکړو چې آیا موږ د الله سره زموږ معامله څنګه ده. زه د الله سره صحیح یم او که نه یم. کوم فرض مثلا که دې ټایم کې چېرته ملک الموت راشي رادن نشي او هغه د موږ نه تپوس وکړي چې ما سره یو حکم دی او هغه د ستاسو روح اخیستل، نو ته به ورته څه وایې؟ آیا ته به ورته دا وایې چې لږ وخت راکړه؟ وخت نه درکوي. ته به ورته دا وایې چې زما بلډینګ پاتې دی هغه جوړوم، بلډینګ د خپل ځان سره کېده. ته به ورته دا وایې چې زما واده د زوی واده د لور واده مې پاتې دی، خپل بچو ته پرېږده. او زما ګاډی پاتې دی، خپل بچو ته پرېږده. تپوس د نه وکړي چې ایمان شته راوړه، تقوا شته راوړه، مونځ شته، روژه شته. په الله باندې قسم وکړئ، په الله باندې قسم دی چې دنیا څومره متعلقین شی نه دي، هغه تعالی په قبر کې هېڅ کله هم فایده نشي درکولی. فایده چې تعالی د مرګ په وخت کې درکوي، فایده چې تعالی د مرګ نه بعد درکوي، هغه ستا نیک عمل دی، هغه تقوا ده، هغه مونځ دی، هغه روژه ده، هغه نیک اعمال دي چې هغه تعالی فایده درکوي. لهذا د دې وجې نه چې زما اوس آخري نقطه معلومه نه ده، موږ او تاسو باید هره لحظه د انتظار کې اوسېږو چې مرګ را روان دی. زموږ آخري لحظه را روانه ده او همدغه رنګې داسې یو سوچ هم وکړو چې موږ ځان او خپل معاملات د الله سره صحیح کړو، د الله سره په صدق او په رښتینولۍ باندې روان شو، د الله او د الله د رسول احکامات په صدق سره ومنو، نو هله به دا مخکینی را روان سفر او منزل موږ او تاسو ته اسان شي. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته دا اسان کړي. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.